پیغمبر به داسې وي چې هغه ته مرګ په باتروم کې راځي، په غول او متیازو کې خپلو کې ډوب شوی او دغه مردار هلته کې مردار شوی و. هغه نن سبا غلام احمد قادیانی، هغه میرزا غلام احمد قادیانی، زه ډېر بحث کول نه غواړم، ټایم مختصر دی، د خوب ټایم خو ما چې کله میډیا کتله مخې ته راغلو، ما وایي چې په دې باندې خبره کول دا زموږ ایماني تقاضا دی چې په دې باندې خبره ونه کړو. ما یقینا ما نه خوب وتښتېدو، ما چې په دې باندې به زه خبره خامخا کوم بیا به زه وده کېږم. خو ما چې کله وکتل وبرکاتو عزتمندو مسلمانانو ورونو، ډېر بې وخته تاسو سره مخاطب کېږم ځکه چې خبره ډېره اهمه ده، زموږ د ایمان او د عقیدې خبره ده. خبره زموږ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم، د خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت، د ناموس، د ختم نبوت خبره ده. عزتمندو، دا زموږ ایمان او عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخري نبی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بس هیڅ قسمه پیغمبر او نبی دا نشي راتلی دنیا ته. دا زمونږ مسلم او زمونږ د امت اجتماعي د عقیده ده، زمونږ الحمدلله مضبوط عقیده ده، ایمانی عقیده ده زمونږ. خو د کفارو خصوصا د قادیانانو، مرتدینو، لعینانو د دې همیشه کوشش دا وي چې دوی ته څه قسمه موقع میلاو شي خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت، د هغې په ناموس رسالت باندې دوی ډاکه کوي. عزتمندو، په دغه سلسله کې ګوګل چې دی نن سبا هغې د مسلمانانو چې کوم پریزنټ خلیفه دی، کوم موجوده خلیفه چې دی، هغه میرزا غلام احمد قادیانی. هغه میرزا غلام احمد قادیانی زه ډېر بحث کول نه غواړم، ټایم مختصر دی، د خوب ټایم خو ما چې کله میډیا کتله مخې ته راغلو، ما وایي چې په دې باندې خبره کول دا زموږ ایمانی تقاضا دی چې په دې باندې خبره ونه کړو. ما یقینا ما نه خوب وتښتېدو، ما چې په دې باندې به زه خبره خامخا کوم بیا به زه وده کېږم. خو ما چې کله وکتل تاسو سره مخاطب کېږم، تاسو هم دغه پیغام مخکې شیر کړئ. نو ګوګل نن سبا چې د مسلمانانو کم خلیفه ظاهر کړی دی، هغه مرتد او هغه لعین ظاهر کړی دی چې نور به د هغه باره کې زه سم نه یم چې هغه ته مرګ هم په باتروم کې راغلی دی. تاسو شرم وکئ چې پیغمبر به داسې وي چې هغه ته مرګ په باتروم کې راځي، په غول او متیازو کې خپلو کې ډوب شوی او دغه مردار هلته کې مردار شوی. هغه نن سبا ګوګل او دغه کفار راپاسي د مسلمانانو موجوده خلیفه هغه ثابتوي. نو مسلمانانو ورونو، د دغې فتنې خلاف راپاسئ، نور هیڅ هم مه کوئ، چغو سرو ته ضرورت نشته. راپاسئ، ګوګل ته لاړ شئ، زه به درته د دې طریقه ټوله زه تاسو ته ښیم انشاءالله. ګوګل ته به لاړ شئ، ګوګل کې چې کله دغه پوسټ تاسو ولیکئ مسلم پریزنټ خلیفه، دا چې کله تاسو ولیکئ نو تاسو به دغه لعینان مخې ته راشي، تاسو به دې فیډبیک ته لاړ شئ، هلته کې به د دې خپل سیټنګ د تاسو سره زه په کمنټ سیکشن کې دا ټوله طریقه شیر کوم. د دغه خلاف به آواز په سوشل میډیا باندې هر مسلمان اوچتوئ. دغه پیغام زما نورو مسلمانانو ته مو رسوئ او خامخا په دغې باندې عمل وکئ. تاسو نه دا به خامخا کوئ چې کله دا پوسټ دا ویډیو زما وګورئ نو تاسو به ډایرکټ کمنټ ته لاړ شئ، مخکې به ویډیو شیر کوئ ګورئ چې نور مسلمانانو ته پته ولګېږي او د دغې لعینانو مخې ته ودرېږي. تاسو به کمنټ ته لاړ شئ، کمنټ کې به ما ته طریقه ښودلې وي په تصویر په شکل باندې، په هغه طریقه باندې به دغه کار وکئ او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رښتیني عاشقتوب او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عزت، ناموس، ختم نبوت، ناموس، رسالت دفاع کوونکي به جوړ شئ او د دې ثبوت به دغه کفارو ته ورکړئ چې موږ په هر حالت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس دفاع کوو انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.